حضرت بلال رضی الله تعالی عنه داسې کله پیغمبر علیه السلام وفات سی د مبارک مدینه منوره پرېښو و شام شریف ته لاړی ویې ویل چې په دا مدینه کې نور زما ګزاره زندګي سخته ده چې رسول الله باندې مې سترګې نه لګېږي شام ته لاړی هلته یې ټیم تېراوی یوه شپه خوب ویني او په خوب کې پیغمبر علیه السلام ورته راځي ورته وایي ای بلاله څونه بې وفا سوې چې زه وفات سوم مدینه منوره دې پرېښو او لاړې شام شریف ته زما نه سب صحابه دې ټول هېر کړو حضرت بلال چې له خوبه راجګ سئ زاړي او په زړه ده او دستې په ملګري غږ وکوي ځه چې ځو مدینې منورې ته روان سو مدینې منورې ته روان سئ هغه ټیم چې دا هلته په لار څومره تېر کوي راغی مدینې ته د رسول الله د زیارت ملاقات یې وکوی کله چې مسجد نبوي ته راځي نو بیا صحابه کرام ته منازې نه کوي چې ته خو د رسول الله په زندګۍ کې د ده مؤذن وې 5 وخته اذان به تا کوئ نن خو یو اذان د هغې زمانې راته وکړه حضرت بلال ورته وایي زه د دغه اذان توفیق نه لرم چې رسول الله نه یې موجود او زه تاسې ته اذان کوم دا وسله ما سره نشته دی اصرار وکړي آخر کې د ده لمسي مبارکان حضرت حسن او حسین صاحب ورته رالو ورته وایي ته اذان وکړه چونکې هغه داسې نسب و چې لاجواب و د هغه جواب چا نه سای کولی نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان ته جګ سئ او په اذان باندې لګیا سئ خو چې کله اذان کوي په اذان کې تکبیرات وویل چې اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدی دغه حالت کې 2 کیفیته رالو یو خو د مدینې منورې ښځې کوڅو ته راووتې د رسول الله د زندګي د صحابو د مجاهدو یاد ورته راغی چې رسول الله به ژوندی و او دلته به د بلال اذان کېدی هغه یاد ورته راغی د هغه یاد له وجې په چیغو باندې ښځې کوڅو ته راووتې او بل طرف ته حضرت بلال چې اشهد ان محمد رسول الله وایي بېهوښه سئ ولوېدی په ځمکه باندې اشهد ان محمد رسول الله ونه رساوی ځکه داسې به اشهد ان محمد رسول الله وایي هلته به د ده سترګې په رسول الله او د ده په حجره مبارکه لګېدې دلته چې اشهد ان محمد رسول الله وایي رسول الله د دنیا تللی ده او دی یوازې پرېښي نو د ده دا وس نه و چې دی اشهد ان محمد رسول الله وایي هغه اذان یې پوره پای ته ونه رساوی ورونو هغه صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارک د احد په جنګ کې یو وارې د محاصرې کیفیت راغی حضرت وهب ابن قابوس دا یو صحابي ده دی وایي له ما سره څه وزې راسره وي یو مې وراره راسره و مدینې منورې ته رالم دی به کله په بانډو په سارا کې اوسېدی چې رالم په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام نسته صحابه نسته جنګ ته تللي دي ما وایي هغه وزې په یو ځای کې ودرولې او وراره مې پرېښوی زه ولاړم د احد جنګ ته چې ورغلم داسې یو حالت راغلی ده چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د کافرانو حمله او چاپه راغلې ده وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اعلان وکوئ څوک په دغه چاپه د کافرانو ماته کې دا به له ما سره په جنت کې یو ځای حضرت وهب ابن قابوس ورمخته سئ په کافرانو یې توره وچلوله حتی چې هغه چاپه یې ماته کړه بل وارې بیا د کافرانو چاپه په راله پیغمبر علیه الصلاة وسلام بیا اعلان وکوئ دی بیا ورمخته سئ هغه توره یې وچلوله کافرانو چاپه یې ماته کړه درېیم وارې بیا رسول الله اعلان وکوئ بیا چاپه پراله څوک به دغه چاپه ماته کې چې هغه ته به الله تعالی له ما سره په جنت کې ځای ورکړي حضرت وهب ابن قابوس بیا ورمخته سئ هغه چاپه یې ماته کړه چې کله یې ماته کړه راشاته سئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زیری د جنت ورکوي چې ته جنتي یې دی په جذب کې راغی او توره یې واخیسته دغسې د کافرانو منځ ته ورګډ سئ توره یې وچلوله حتی چې شهید سئ حضرت سعد ابن وقاص وایي ما دومره غیرت چې وهب ابن قابوس وکړی تر ننه مې د انسان نه ده لیدلی او بیا رسول الله راغی د ده سر ته ودرېدی ورته ویې ویل چې زه له تا راضي یم الله دې له تا راضي سي او بیا د ده کفن دفن ټول رسول الله سره له زخمو وکوئ حضرت عمر ورته راغی ویې ویل چې ما د هېچا د حال دومره ارمان نه ده کړی لکه د وهب ابن